تر دغه ځای پورې رسېدلی دا د خپل عزت د بچ کېدو لپاره راغلی دی. تر اوسه پورې ما تعلیم کولی شو چې دا څومره استادان دلته اوس ناست دي، ښوونکي د دوی شاګردان ډاکټران دي، انجنیران دي، وزیران دي، دغه څومره خلک چې مخکې ځي دا ټول د دغه ښوونکي د لاسه چې دی سرته رسېږي. نو د دې خلکو نه اوس زمونږ د یونیسیار چې دا وایي چې مونږ هیومن رایټس یو، برای کرم دی باید دغه استاد د حق خیال هم وساتي، د دې استاد د بچي حق خیال هم وساتي چې دغه پاکستاني ورونه انصار ورونه چې زمونږ سره تر اوسه پورې په دې ځای کې لګیا او خپل کور کلی ماشوم هر څه ترې پاتې او خپل سرکاري وظیفې یې پرېښه او په دې ځای کې زمونږ بچي سره سبق ویو د یو څه وکړي. دغه زمونږ چې هر یو کس د ځوانۍ مرحله هر څه ټول یې په همدغه ځای باندې سر کړه، اوس که ورته وایي چې زه ستا کار دا نه منم او دا لیکم دا څه وکړم. نو زما د ستاسو د میډیا د وساتت نه دا یوه مطالبه ده د دې ورونو په نمایندګۍ باندې چې دا 600 کسان ټول دلته اوس نشو راتلی چې برای کرم ای د دنیا خلکو، ای د دنیا د انسانیت او د انساني بنیاد په همدردۍ په خاطر باندې هغه قانون موږ سره وکړي، موږ له ځانه جدا مه ګڼئ. خیر د موږ اوس په تکلیف کې یو، موږ به له مرګ نه په بار یو، موږ هلته هر څه لرل هر څه پاتې شولو، خو دلته راغلو شکر الحمدلله که دلته موږ سره د خپلو ورونو غونده وضعیت شوی دی، خو اوس هم موږ ځانه جدا مه ګڼئ. هر قانون هم په ځان باندې منلی، دا قانون هم موږ باندې عملي کوي، موږ دا نه منو، موږ منو یې موږ یې ویو. خو اوس ستاسو په وساطت باندې زه د دنیا یو سوال دی ما واورو، دا هر څوک